کم یو انسان کم انسان دا اللہ خوخشی کنا اللہ تعالی دی مقرب پرشتو توی اے پرشتو الزما دی پلان کی بندہ سر محبت تے تاسم سر محبت پیدا کی تاسم سر محبت اساتی اگا مقرب پرشتے راشی نورو پرشتو توی اللہ و سر محبت کی دا اللہ مقرب پرشتے ور سر محبت کی تاسم سر محبت شروع کی تاسم سر محبت شروع کی ہر یو عمل کا اگا لوی نا لوی عمل لے خوچ حقیق مقصد خلق تا خودنی دق عبادت دا اللہ پنیز باندے قابل قبول لرے خواہ رسول اللہ مبارک ارشاد فرمائی وہی نبت اللہ رضا شو نبت دا خلق رضا شی امت خلق خفی امت اللہ خفی انسان دا جوان مقصد سے دے اللہ منگا تاسو تا اغا مقصد سے کر گئی چھے دا دنیا خلق واوری مسلمانان واوری اللہ تعالیٰ چھے تاسو پیدا کری گئی نستاسو دا پیدائش مقصد دا اللہ عبادت ستاسو دا جوان مقصد اللہ رضا کول ستاسو دا جوان اگا ہر پہلو دی داسی وی چپ آگی کی دا اللہ دا رضا دا حصول اگا آثار پتا سو بندے ظاہری کی کہا گا سرے کہا گا عبادات تی کہا گا معاملات تی کہا گا گردیدل لی کہا اقوال لی کہا افعال لی ساسو دا تمام افعالو نا دی دا خبر صادری کی چی سرے زمان مقصد اللہ رضا کول لی دا چی ارسو کم دا اللہ دا رضا دا پارا کم دا خلقو تا دا خولو دا پارا نا دا خلق ترخولو دا پارنا ہر یو عمل کا اغلوی نا لوی عمل لے خوچ حقیق مقصد خلق تا خودنی دق عبادت دا اللہ پنیز باندے قابل قبول لرے خواہ لہذا مقصد دا انسان دا اللہ رضا حاصلول پکار دادا چی انسان پا دی دنیا کے ہر یو عمل کئی اگا دی ذہن کی دی دائی چی مانا دی دی عمل پا وجہ اللہ رضا شی زا اللہ رضا کم زمانگا خلق نن دا دنیا یو کار چی گئی دا اگا مقصد چی کم نر حقا دائی چی دا خلق و تزان اخوم عبادت تم دا دی دا پارا کو چی منگا خلق و تزان اخو تلاوت تم دا دی دا پارا کو چی منگا خلق و تزان اخو حالانکہ دا خلق و تخودنا خلق و تخول چی کم نر حقا دا زمانگا ساسو دا پارا لوی نقصان دے سوالا دا محشر پا میدان کی دا اللہ پلوی عدالت کی با پیش کیو منگا تاسو خوب پتمیو چی پا دنیا کی مو نیکی کردی دی اللہ بے اجر را کئی پا دی دنیا کی مو عبادت کردی دی اللہ بے اجر را کئی پا دی دنیا کی مو صدقات کردی دی اللہ بے اجر را کئی حالانکہ دخ کا نیکی با منگا تاسو دا خلق و دا خودنی پنیت پاندی موزال لطبا کری خوا لہذا رون یو درخواست تر تکوم مقصد چی کم در حق دا عبادت مقصد دا ریاضت مقصد دا صدقاتو مقصد دا دنیا دا ہر یو کار دا اللہ رضا مقصود پگردوئی او چې دا الله رضا مو مقصود کړه کنه نصره الله تعالی با ستا رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وای چې دا کم انسان مقصد دا الله رضای او الله تینا رضا شه کنه نبیا رسول الله مبارک ارشاد فرمایي چې دا الله ذات دا طرف نه یو حدیث قدسی را نقل کړي وای زبه هغه لاس شم چې پکم لاس باندې بدې نشل کړي اگا سترگی بیشم چی پکم سترگو باندی دے لیدل کئی اگا خپا بیشم چی پکم خپا باندی دے تلل کئی او کچرتا دا مقصد دائی چی ما خلق تی زما تعریف ہو کی نو دا خلق سرے دا خلق دا تعریف نگوارے اس نے جوڑی گی تا نما پخیال دا پورا صوبہ دا پورا پاکستان دیتا تخووئی لیکن یو کب چاہتے نہ جوڑی گی دا پورا صوبہ رستا تعریفو کی خو یو کف چاہتے نہ جوڑی گی لہذا خپل غان ولی دا دقس بیمانی دا سے بے فائدی سی جنو دا پار خپل عباداتو اگا اجر ولی تبا کوزان اللہ لہذا یو درخواست دا دے کہ ہر سکو مقصد بدا اللہ رضائی قدر منگا خلقو نن تصور جی کم نر حق دارے چی خلق تی زمان تعریفو کی خلق تی اڑستا تعریفو نکی چی چا دا پارے کے اگا خودی بھی نہیں کنا جنا چا دا پارے کے اگا دیوی دی زمانگا خلق نن ہر یو کار چکئی لکا مخ کے زمان پا دی کلی گی جے کم نن حق راشن تقسیمی دا دی فقراؤ دی غریبانانو لجے کم نن حق بے اگا دا خرچی جے کم نن حق سلوگن تکے سیزونا بے و تورکول چے کم شے بے ورکون والا بے و سر تصویرو بس والا بے ور سر تصویرو باسو لہذا زوام دغا دا امداد پزائے بندے اگا غریب خطار طول نزیاد رسوان کا خلق تریو خو چے دے دے مستحق دے دے جے کم نن حق دا دمر دا سے دے
صحیح شوه. نو لهذا زما په خیال خلقو ته خول نه دي پکار. الله دې ویني، الله ستا د زړه د کیفیت نه خبردار دی چې ستا په زړه کې دننه څه دي، د هغې مطابق په الله اجر درکوي. نو لهذا یو اخلاص نیت چې کوم در هغه دا د عباداتو بنیادي کردار دی. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي انما الاعمال بالنیات، د اعمالو اجر چې دی انسان ته الله ورکوي دا به د نیت په اعتبار سره چې نیت کې دې څومره اخلاصي دومره به اجر الله سیوا درکوي. که په نیت کې دې مقصد رضایي، انما لکل امرئ ما نوا، د انسان چې څه اراده یې که نه، که مقصد یې څه د الله رضایي، الله به ورته اجر ورکوي، د الله رضا به میلاو شي. په دنیا کې به نورم ورته الله تعالی مقام ورکوي. ځکه چې کم یو انسان د الله خوښ شي که نه، الله تعالی د مقرب فرشتو ته وایي ای فرشتو زما د پلانکي بنده سره محبت دی، تاسو سره محبت پیدا کوي، تاسو سره محبت وساتئ. هغه مقرب فرشتې راشي نورو فرشتو ته وایي الله ورسره محبت کوي، د الله مقرب فرشتې ورسره محبت کوي، تاسو سره محبت شروع کوي، تاسو سره محبت شروع کوي. بیا هغه مقرب فرشتې نورو فرشتو ته، حتی چې دغه فرشتې راشي په دنیا کې د انسانانو پړونو کې د دغه خلقو محبت واچوي چې کم الله والی، د کومو خلقو نه الله رضایي ښه، د کومو خلقو نه الله رضایي، نه د دغه خلقو محبت الله تعالی د نورو خلقو پړونو کې واچوي. خو چې د کم انسان مقصد خلقو ته ښودنی، الله وی رسوا به کم، الله یې رسوا کوي، رس سره د دې د عزت په ځای باندې رسوایي مومي. لهذا خلقو ته ښودنه مه کوئ. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي د قیامت پر ورځ به 3 کسان د الله په دربار کې پیش شي، 3 کسان به د الله په دربار کې پیش شي. هغه 3 واړه به څه یو به پکې شهید وي چې د الله د رضا دپاره به د میدان جهاد کې چې کم جهاد پکار دی په هغې کې به مقصد د دنیا خلقو ته ښودنه کړي. دویم به هغه عالم وي چې دا علم د خلقو د ښودنې لپاره چې کوم نه هغه دی به لګوي، خلقو ته به ځان ښیي. او دریم هغه انسان چې مال او صدقات ورکوي، د ده مقصد به دی چې خلق دې زما د سخاوت تعریف وکړي. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي چې کله د الله په دربار کې ودرېږي که نه، الله تعالی به دغه شهید نه تپوس کوي ای انسانه زما د رضا دپاره دې څه کړي دي، ماله دې څه راوړي دي، ما ته هغه خپل عمل پیش کړه چې کوم دې زما دپاره کړی دی. دی به ورته وایي چې الله ستا د دین د اعلا دپاره مې منډې والې وې، ستا د دین د اعلا دپاره مې جنګ کړی دی، جهاد مې کړی دی، حتی چې کله زما د وینو ضرورت راغلی نو ستا د دین نه مې خپل سر قربان کړی دی. دا الله په دربار کې چې کله دی دا جواب ورکړي که نه، الله تعالی به ورته وایي ای زما بنده کذبته، دروغ وایې، زما په دې دومره لوی عدالت کې تا دومره جرأت وکړه چې زما په دې لوی عدالت کې دروغ وایې. دا خو جهاد د دې دپاره کړی دی چې خلق ستا تعریف وکړي، خلق ستا د شجاعت او د بهادرۍ چرچې وشي. لهذا فقط قیل لک فی الدنیا ځه، په دنیا کې ستا خلقو تعریف هم کړی دی، په دنیا کې خلقو تا ته شجاع او بهادر هم ویلي دي، په دنیا کې ستا یو نوم هم شوی دی. ځه زما په دربار کې ستا دپاره هېڅ نشته. فرشتو ته به الله حکم وکړي ای فرشتو د جهنم دې منځ ته ور لوړ کړئ. حالانکه شهید چې کوم نه هغه ته الله تعالی مقام کوم ورکوي، خو چې په دغه عمل کې اخلاص نشته که نه، دغه عمل هم الله نه قبلوي. عالم چې کله د الله په دربار کې پیش شي، الله به ترنه تپوس کوي ای بنده ماله دې څه کړي دي، دی به وایي الله ما ستا د رضا دپاره علم حاصل کړو، خلقو ته مې علم ښودلی و، ستا د پیغمبر د احادیثو ستا د کلام خدمت مې کړی دی. د الله طرف ته به جواب وشي بنده دروغ وایي، دا تا چې څه کړي دي نو دا خو دې د دې دپاره کړي دي چې خلق ستا عزت او احترام وکړي، خلق تا ته لوی عالم ووایي، خلق ستا معتقد شي. ځه فقط قیل لک فی الدنیا، په دنیا کې درته ویلې شوي دي زما په دربار کې ستا دپاره هېڅ نشته. دغه عالم به د الله فرشتې به ونیسي او د جهنم دې منځ ته به یې ورلوړه کړي. دریم هغه انسان چې کم انسان خپل مال ورکړی دی، حالانکه مال انسان ته ډېر محبوب دی، خصوصا په نن دور کې خو مونږ تاسو ته ښکاري چې د دې مال په سر باندې رور سره دشمني، پلار سره دشمني، خور سره دشمني، د دنیا چې څومره هم رشتې دي د هغې تمامو نه زیاتې خوږې دي خلقو ته 2-3 روپۍ دي، 2 روپۍ، حالانکه سره
د دې دولت او د مال ورکړه چې کوم نه دا د الله په اختیار کې ده الله تعالی د چا نه واخلي او چا له ورکي د چا نه واخلي چا له ورکي تقسیم د الله دی لہذا د ښکار سړی به د الله په دربار کې پیش شي الله به ترنه تپوس کوي بنده مال دې سره وړی دی دی به ورته وایي الله ستا د رضا دپاره مې خلقو ته مال ورکړو ستا د رضا دپاره د فقراو امداد مې کړو مسکینانو ته مې روټۍ ورکړې وه د غریبانانو خیال مې ساتلی و د کونډو رونډو لحاظ مې کړو الله تعالی به ورته وایي کذبته بنده دروغ وایي دروغ وایي دا عمل چې دې کړی دا زما دپاره نه دی دا د خلقو د ښودنې دپاره دی لہذا زما په دربار کې ستا دپاره هېڅ اجر نشته ځه فرشتې به ونیسي د جهنم دې منځ ته به یې ورلوړه کړي نو رڼو درخواست دا کوم چې دا دومره لوی لوی عبادات چې په دې کې د الله رضا ملحوظ نه ده په دې کې د دنیا ښودنه خلقو ته ملحوظ ده څه چل کېږي هغه عبادات الله نه قبلوي نو په دنیا کې هر څه چې کوئی مقصد یې د الله رضا ګرځوي مقصد یې د الله رضا او بله خبره ده مسلمان تړه صفا ساتئ پړه کې چاته غونډان مه ساتئ ښه پړه کې چاته غونډان نه ساتئ ځکه سره هر څه چې کمدن هغه د الله تعالی په اختیار کې نو چې یو انسان سره چې کمدن هغه ستا محبت وي همې ورسره واضحه الفاظو کې بیانو او چې د نفرت وي که نه هم چې کمدن هغه ورته واضحه وایه دا نه چې په زبان باندې مخامخ یې راسټې او چې رستو چې نو ورپسې لسته چې کمدن هغه کنزل کې لسته کنزل کې ورپسې حالانکه دغه په دې زړه کې بنیتي ساتل پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي د حاسد دپاره 2 سزاګانې الله مقرر کړي دي یو دا چې په دنیا کې به ټول عمر دی به په دې خپل حسد کې په دې زړه کې به خفئ سوځي به او آخرت کې چې کوم نه د الله په دربار کې به د الله به د جهنم په اور باندې سوځئ چې کوم حسدګر دی بنیته دی ښه ٹھیک شو نو یو درخواست چې کمدن هغه درته دا کوم عبادت کوئ د الله رضا دپاره خلقو ته اړو مه خوئ خلق دې اړو ته ونه ویني خالق خو دې ویني که نه رسول الله مبارک فرمایي وایي زه ګورئ په تاسو باندې د شرک اکبر نه نه یېرېږم چې تاسو چې کمدن هغه به بوت ته سجدې ولګوئ تاسو به بوتانو ته سجدې ولګوئ خو لیکن یېرېږم په تاسو باندې د شرک اصغر نه شرک اصغر سره شرک اصغر ریا ده خلقو ته ښودنه ده چې لږونته کې چې کمدن هغه یو 10 روپۍ هم ورکې یاره چې څوک مې ویني که مې نه ویني چې څوک مې وویني چې تعریف مې وکړي نو صحیح شوه رسول الله مبارک ارشاد فرمایي دا شرک اصغر چې کمدن هغه دا ریا د خلقو ته ځان خول دی نو لہذا ځان به چې څنګه د شرک اکبر نه ځان بچ ساتو دقسې به د شرک اصغر نه هم ځان بچ ساتو ریا نام نمود ښودنه خلقو ته چې کمدن هغه ځان ورنږدې کول ګورې د دغې دپاره یو کار مه کوئ الله دپاره یې کوئ الله تعالی به اجر هم درکوي او الله تعالی به دله دنیا او آخرت ښایسته کوي خو چې عمل د الله دپاره او کنا د خلقو د پاره یې کنه رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي نه به الله رضا شي او نه به دا خلق رضا شي امت خلق خفي امت الله خفي نو لہذا یو د عباداتو اجر چې الله مونږه تاسو ته راکوي دا به په نیت باندې خپل نیت خالص کوي بل نیت خالص کوي عبادات چې کمدن هغه د رسول یو حدیث کې راځي و یو انسان به ډېرې نیکۍ ډېر عبادات ډېرې سجدې به یې کړي خو دغه انسان به په جهنم کې د ټول نه لاندې ولې مقصد به د الله رضا نه خلقو ته به ځان ښیي نو ریا به خلقو د ښودنې دپاره به چې کمدن هغه یو کار کوي نو یو درخواست کوم اصلاح نیت د زړه صفا کوي په دې کې چې کمدن هغه د الله رضا ملحوظ وساتئ ریا پرېږدئ الله تعالی به پې درته اجر درکوي الله دې په دې لږو خبرو موږ ټولو ته د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین